په دوبۍ کې د انډیا فایټر جیټ یعنی جنگي جهاز تباه شوی. تاسو ته معلومه وي چې په دوبۍ کې یو ایر شو و دوبۍ ایر شو چې پای کې څومره هم فایټر جیټس دي هغه پکې شرکت هغه پکې سېشتلی او مطلب د مختلف ملکونو فایټر جیټس الریډي دوبۍ له تقریبا یو هفته مخکې تللی وو چې د انډیا کوم د جهاز او فایټر جیټ نو دې پکې کمپلیټلی تباه شو په دې وجه باندې چې یو خو د انډیا میډیا د خپل جیټ چې کوم د دنیا له ډیر زیات بڑاو چړاو کو خولو چې په دې مقابله کې انډیا هم یې سشتري د انډیا پکې یو داسې جیټ ورمخکې کړی دی چې دا د دنیا ټولو نه لیټیسټ ټیکنالوژي سره جیټ دی او دې کې لیټیسټ ټیکنالوژي لګېدلې ده او دې جیټ له څوک هم شکست نشي ورکولی. لکه د انډیا میډیا د خپل جیټ ډېر زیات اوور ریټ کړی و او د هغه اوور ریټینګ په وجه باندې د انډیا چې دا کم جیټ دی دې شکست وخوړو. دې جیټ نوم دی تیجاس چې کوم دی چې کله ولاړو نو دنه تیل بهیدل خلکو ته باقاعده ویډیوز جوړ کړي تصویرانې ته ویښ نو د انډیا میډیا بیا خبره کلیم کړه چې دا تیل دینه نه بهیده بلکې دا اوبه وي دا اوبه ته بهیدې تیل ته نه بهیده. خو بیا پرون تقریبا غرمه 10 منټه راپاسه 1 بجه وه او که 10 منټه راپاسه 2 بجې وي چې د په هوا کې خپل کارتابې خولی او هوا کې ډایرکټ قط ځمکې ته راګزار شو او کمپلیټلی تباه شو چې پکې کم پایلټ ناستو کم کیپټن پکې ناستو هغه هم پکې وفات شو. پکې هم کوس هندو دی که مسلمان دی خو مونږ له نه دي پکار چې مونږ د یو لاش یا د یو مړي بېعزتي وکړو ای کوي لکه مونږ اوس صحیح سره ځان نه سمو. اوس که تاسو وایئ چې تا ولا ډېر ریسپیکټ کې وفات لفظ استعمال کو اکثر مونږ خلک چې کوم یو ډېر تنګ نظر یو که نه اکثر بس خبر رانیسو د تنقید نو ځکه مې دا خبره کلیر که ښه انډیا دا کلیم کولو چې دا جهاز چې کوم دی دا په 2001 کې دی جوړ کړی او دا د انډیا خپل لکه دی دوبۍ ایر شو چې کوم وه دې کې به ته د خپل ملک جهاز بوځې لکه ته اوس پاکستانی او تاسو د پاکستان حکومت په دې کې څه وایشته نو د پاکستان حکومت په دې کې هغه جهاز بوځي چې کوم د پاکستان کې تیار شوي وي میډین پاکستان وي نو پاکستان پکې JF-17 تندر بوتلی دغه رنګ انډیا پکې دا دی چې کوم جهاز تیار کړو تیجاز د دې په 2001 کې جوړ کړو خو بیا پکې اپګریډیشن کولو او ماغه 2001 نه 2025 پورې د یو 4.5 جنریشن والا جهاز دا جوړ کړو چې یو ښه جهاز دی چې کومه ټیکنالوژي یادوي هغه ټیکنالوژي سره چې کوم فایټر جیټ وي نو هغه ښکاره خبره ده چې یو ښه جهاز وي. خو بیا ګوره چې تا سره ټیکنالوژي هم شته تا سره جیټس هم شته دی خو د هغې اپریټ کولو دپاره د قابل انسان هم ضرورت وي که نه لکه اوس ته پکې یو ناړي سړی کښېنې خامخا به درله تباه کوي ته پکې یو ان ایکسپیرینس یا یو ان سکل فل سړی ته کښېنې به الله خامخا جیټ تباه کوي. نو دغه رنګ د انډیا چې کوم غرور او تکبر نو الله پاک یو ځل بیا خاورو کې میلاو کو ډېر زیات غرور او تکبر کې به لګیو چې دا شو به مونږ ګټو او زمونږ جهاز داسې یا زمونږ فایټر جیټ داسې او مونږ پکې دا ټیکنالوژي ده او مونږ داسې جهازونه تیار کړي او مونږ سره داسې راکټي دي. نو هغه جهاز په دوبۍ ایر شو کې پرون راخلاص شو د اسمان نه چې بیخي تباه وبا شو سره د هغه پایلټه. نو دا مکمل اپډیټ شو اصل کې د ویډیو مقصد بیګا مې دا اپډیټ تاسو له درکړو خو مقصد مې صرف دا و چې دین یو څو ورځې مخکې چې کله دا مقابله نه وه شروع نو دې نه تیل بهیدل نو چې خلکو ته ویډیو جوړ کړ نو بیا انډیا میډیا وینه چې دا تیل خو نو دا خو اوبه وي کو بم وینو لکه څنګه د یو جهاز نه تا یو شو له جهاز بوتلی دی تا کمپټیشن له جهاز بوتلی دی هغې نه اوبه ولې بهیږي لکه ولې ته به اوبه بهیږي کو بم دي خو لکه ولې نو بیا ګوره دې کې څه مسټیک سو خامخا ټیکنیکل ایشوز به کېږو خو دی به پوهېده نه یا دی هغه ایشو ریزالو نه کړه یو هماغه وړې ایشوز دی له دومره غټ نقصان ورکړو چې ټوله دنیا کې یو ځل بیا ټیټ سترګې کړل.